عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم پارات رسل ویختم نمبر آیت دی. امخی رکو کی دا منافقانو قباحتنا بیان شو. اس پدے رکو کی ہم دا منافقانو قباحتنا ذکر کی. یا بمخی رکو کی غزاد تبوک دا دا عمومی خروج حکم بیان شو. اس پدیروں کو کی دا غزاد تبوکنا درست بات کی دن کو منافقانوں قباحت ذکر کی. کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تبوک غزادت دو عمومی اعلان اکڑو چی تبوک تزور ٹول مسلمانان تیار شو. منافقان چی دا جہاد نگریدل او پزرکی ایمان نو اغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغل او دے منافقانو دا دروغ و عذر پا بنا نبی علیہ السلام نا اجازت او وقت چی منگ بفاتی شو او منگ بجہاد دلال نشو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعض منافقانت اجازت ور. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تباغیبان تنبیح ور گئی چھتا دی منافقانتا اجازہ ولی ورکول. کدی منافقانتا دی دپاتے کے دو اجازان نو ورکڑی ندا جہاد تطلو او دا نطلو پبارک کی بعد رشتنی او دا دروغ جن حال جدا شو. دا منافقان امزاد مسلمانان ہوئی او مسلمانان امزاد مسلمانان ہوئی. نچے جہاد تسوق زی تاب رشتنی مسلمان او چے جہاد نپٹی گی نتاب دروغ جن مسلمان. جگہ تبوک بغزا کی اعلان عمومیو پیغمبر زی صحابہ زی ردی ولی نزی خدا دا ایمان مستذکر نزی نو دی منافقان تکتا اجازت نو ورکڑی دا دوی حال بارجات معلوم شیو سی دی جہاد تذکر نزی جدا منافق دی. خوزی اجازت چی دی ورک اللہ جل شانہ فرمائی ماتا تحف اکڑا ما معاف کر نبا دی ورک بیام ما معاف کی تا اجازت ورکڑ. بیاد دی منافقان او دی مومنانو دا حالت موازنہ کی. مومنان چی سوک جہاد تزین آغتان اجازہ نقواری چی زفاتی شم کفاتی نشم اسی مزید دانوی چیزا پاتی کیے گا مسلمانان زی او دا چکم منافقان دی پا اللہ و آخرت ایمان نشتن دیدن اجازت ذکر ورد چی دی جہاد نزی اصل دی ایمان نشتن ذکر جہاد دا پا کمال ایمان کی او منافق خودی توی چی پزلی یوی او پخلی یبلی پزلی کی ایمان نشتا و پخلی یشتا نو دا خلی وینا دا ایمان او پزلی کی دن نے کفر نو دی بیا جہاد دا چرتا دا کافر او جہاد مسلمان کے او کافر دا خفتر چی مرشو مخیرتم تب و دنیام تب و کافر جہاد دا نجبانا کے مستانا چی اجازت والی پیغمبر علیہ السلام مسلمانان دن دا پاتے کے دو اجازت نائے. جگہ مسلمان کی غیرت میں مسلمان پدی پیگی چی زمان پیغمبر جہاد تزین و زوال نظم مدینہ پاتے کی
او منافق کی ایمان نشته ناوی که پیغمبر زی خو هغه مسلمان دی زول زم نو منافق زکه جهاد ته نشي بل د دې منافقانو د وړاندې نه اراده د جهاد نشته عین موقع کې د اجازه غواړي دې د مخکې نه اراده نه د کړي چې لاړ شي ولی کله اراده د جنگ کولی د تبوک د غزا یې کولی په تیاری به کړي وکړي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود وړاندې نه مسلمانانو توبه چې پورې تیاری وکړي غزا له وضو تبوک ته مزل ډیر دي ارڅ برابر کړي مخکې نه ویلو نو کدی منافقان اراده د جهاد او تیاری به کړي وکړي دې تیاری نه کوله چې تیاری نه کوله دې د جهاد د سره او اراده نه وکړي بل جدي جهاد د نزي الله پاک د دې جهاد تا للنخوه ولی ځکه کدا منافقان جهاد ته لاړ شي نو دوی به مسلمانانو په جماعت کې اختلافات پیدا کړي د مسلمانانو خپل منځ کې به چغلیو او ظاهرا خدای مسلمانان نو د دې د سستې د وجه مسلمانان مسست وای چې د پلانې جهاد د دې زبم نه پلانې چې جهاد نه واپس جدا هو مسلمان زبم واپس نو د دې بدلو کې پیدا ستاسو نشتا نقصان پکې ستاسو ځکه تاسو مسلمانان نو تاسو جهاد کوئ او غیرت درکې او دې منافقانو کې ایمان نشته چې دې کې ایمان نشته نو دې حجم نشي کوي نو دې بستاسو په جماعت کې اختلافات انتشار بزدلی او کمزوری پیدا نو د دې نقل تاسو د فارغ افسانی ندي البته د دې دل تاسو سردار تاسو د فارغ نقصان بل باج منافقان کتا سو سره جبن پدی خیال باندې نزي چې ثواب وګړي باجی پتا سو کې داسې منافقان بدر سره لاړ شي چې هغه د جاسوسي د پاره لاړ شي چې تاسو سره معمولی غونډه خبره پیدا کی او هغه تاسو جماعت کې انتشار اختلاف او تاسو د جماعت د بدنامۍ سبب وګرځي دا منافقان دی له تاسو سره اول کوزینا او کوم د سره لاړم چې هغه وخت پدې نه چې ثواب وګړي دا به جاسوسي او تاسو خلاف دا پریشانې ده بل دا منافقان د پخوان تاسو خلاف لګیا دي د مسلمانانو د تکلیف د پار لارې لټي لکه مثال دي منافقانو د تبوک د غزان اوران د مسلمانانو خلاف مشرکان را پاسو مسلمانانو خلاف يهوديان را پاسو د مسلمانانو خلاف عیسایان را پاسو د مسلمانانو د پیغمبر چې کوم بیبي وا زموږ د مسلمانانو مور باغې باندې تهمتونه ولګو نو د دې عادت دا چې پتا سو کې اختلافات او تاسو دا د تکلیف د پاره دی لارې لټي او چې کله دی جهاد نزي الله پاک او ټول دنیا ته حق کار چې دا منافقان دي ځکه جهاد نه ځکه په جهاد کې معلومیږي چې دا مسلمان دي جهاد لذي او دا مسلمان نه دي ځکه جهاد نه ځکه جهاد قبول کار د مسلمان او بیا چې کله اسره عامي لکه د تبوک په غزا کې عمومي اعلان چې په عمومي اعلان کې دا سړی نه دي نو چې دا مسلمان دی پیغمبر زی صحابه زی او دی نزی ولی نزی اسباب د جنگ وسرشتہ صحت باندې برابر دي او بیا نزی دا مسلمان نه ځکه دا الله د پیغمبر تابعداري لري الله جل شانه فرمایي او الله عنك الله جل شانه عفو کړتا لما ذنت لم تاول اجازت ترکو دی منافقانو تا حتی یتبین لك الذین صدقوا تردیج خواجح شوا لك الذین صدقوا اغا کسان تا تواجح شو چاگ رشتونی دی وطالم الكاذبین او اللہ جل شانو جدا کڑیو دروغ جن یا
حتی یتبین تردی پوری چکار کڑی اللہ پاک لکتات الذین صدقوا اغا کسان چاہی رشتونی دی اللہ پاک داخل کو تخکار کڑی چی دا رشتونی دی نازک جہاد رضی وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ او اللہ دل شانہ کار کڑیو دا دروغ جن خلق یا تاپی جندلیو رشتونی خلق و تاپی جندلیو دروغ جن خلق لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله اجازت نغواړي ستانا کسان چې ایمان لري په الله پاک باندې واليوم الاخر او ورځ اخرت باندې ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم دا چې دی jihad کی د خپل مالونو سره او د خپل ځانونو سره دې ستانا د پاتې کېدو اجازت نغواړي الله عليم بالمتقين او الله پاک دې په متقینو باندې انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله یقینا اجازت غواړي ستانا کسان چې ایمان لري په الله پاک باندې واليوم الاخر او ورځ اخرت باندې ورتابت قلوبهم وشك پراتری د دوی زړونه فهم في ريبهم يترددون پس دوی په خپل شک حیران ولو ارادوا الخروج او کتر اراده لرلدي منافقان او توتلوا د جهاد لأعدوا لهم عدة خامخابتي تیار کړو د ځان د پاره اسباب د جهاد ولكن كره الله بعاثهم لیکن الله پاک بدګنی د بی راپورته کېدل جهاد تا فثبتهم بس الله پاک سس کړل بي وقيل دي تو ویل شو اقعدوا مع القاعدين تاسو کینی تشاتناس تو خلق سره لو خرجوا فيكم ما زادوكم کچربي وتردا منافقان تاسو په جماعت کې دی بنو زیاد کړي تاسو د پاره الا قبالا مگر کمزوري او فساد والاوضع خلالكم او دیبا اخود تاسو په درمیان کې يبغونكم الفتنه دیبا تلاش کړي په تاسو کې فتنه یعنی تاسو په درمیان کې بدی چغلي اجول او تاسو په فتنه کې چولې وي وبيكم سماعون لهم او پتاسه کی باز کسان دربی سماعون لهم اوریدون کی دربی دوینا یعنی ددی منافقان او وسوسو کی براغل الله علیم بالظالمین او الله پاک خبیر په ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه من قبل فتاقی سر دلټوی لټولې وا فتنه او فساد وړاندې د دینا یعنی د وخت په غزا وقلبوا لك الامور او دی اړول بدل کړو تاسو د پاره کارونه یعنی تاسو منسوبه خراب کړي وا تاوی جهاد دوزو دی منافقان وی نوزو حتا جال حق تردیق ولچراغ حق وظهر امر الله وهم كارهون او غالب شو حکم د الله پاک امر د الله پاک دین د الله پاک وهم كارهون او بی اخیل ربت غني واقع